السلام علیکم ملګرو. عائشہ گلالئ د مولانا فضل الرحمان صاحب حواله سره یو پریس کانفرنس کړی دی چې ټوټلی د مولانا فضل الرحمان صاحب مخالفت پکې کړی دی او داسې خبرې پکې کړې دي چې هغه زما په خوله باندې هم ناراضي. د مولانا فضل الرحمان صاحب سپورټر لوس پکار دي چې عائشہ گلالئ ته قراره جواب ورکړي. عائشہ گلالئ تاسو لار شي چې د مخکې په عمران خان باندې هم الزامات لګېدلی او په بدنامۍ باندې د پی ټی آی پارټۍ نه دا الریډي وتلی وجي. اوس د مولانا فضل الرحمان صاحب حواله سره داسې خبرې کړې دي چې څه خبرې زه په دې ویډیو کې تاسو سره نشم ډسکس کولی، څه خبرې به زه سکیپ کوم. خو عائشہ گلالئ چې څه ویلي دي نو راځئ ډیټیل سره پې خبره کوو. جی عائشہ گلالئ ویلي دي چې کله مولانا فضل الرحمان صاحب باندې د کرپشن کیسونه راشي نو د اسلام سهاره واخلي او دمکیانې ورکول شروع کی. عوام ته پته ده چې د ګیره او د خپل هولیا د خپل کرپشن پټکولو دپاره داسې جوړه کړې ده چې کله هم په د کرپشن انکوایري شروع شي نو د اسلام په نوم دمکیانې شروع کی. جی مخکې وورئ جی زه مولانا فضل الرحمان ته ویم چې اسلام بدنامول بند کا. دا څوک وایي؟ دا عائشہ گلالئ وایي. جی عائشہ گلالئ مزید ویلی دي چې ستا کرپشن ټولو ته معلوم دی. مولانا ته ویلی دي. عائشہ گلالئ مولانا ته غدار هم ویلی دي او د شهدای توهین وی کړی دی او د شهدای لواحقینو زړه یې خفه کړی دی چې ټول قوم ورته غوسه دی چې د کم حرکات کړی دی دا نو دا صرف د قوم یو غدار سړی کولی شي. لکه مولانا فضل الرحمان صاحب ته غدار هم ویلی دي او د قیدی نمبر 805 جوړ کړلی شي. عائشہ گلالئ وایي چې لکه دیم گرفتار کړلی شي لکه څنګه چې عمران خان ګیر دی نو داسې دیم گیر شي. جی عوام ته دا هم پته ده چې کله الیکشن راجوخ شي نو د بلیک میلینګ شروع شي یا خو د ته فارم 47 والا سیټونه پکار وي یا ورته ځمکې پکار وي یا ورته د کمیټۍ چیرمنشپ پکار وي یا ورته پرمټ پکار وي یا کمیشن غواړي. وورئ جی دا الزامات پې لګېدلي دي چې کله د خپلې فایدې خبره یې وي نو بیا جنرالانو سره هم د کینی لاس ورسره ملاوي، امریکي سفیر سره هم د لاس ملاوي، بلکې امریکي سفیر ته وایي چې ما وزیر اعظم جوړ کړه او چې بل څوک امریکي سفیر سره ملاقات وکړي نو دی ورله بیا غدار وایي او خپله دی د امریکي سفیر کور ته هم راغواړي او بیا چې ورله څوک وایي چې تی خو کور ته راغواړي نو بیا دی وایي چې دا سیاست دی. هغې له دې سیاست وایي چې بل وایي سره ملو شي امریکي سفیر سره نو دی ورله غدار وایي او چې دی ورسره ملو شي نو هغې ته سیاست وایي. جی او د امریکي سفیر نه د خپل وزیر اعظم جوړېدو ډیمانډ هم کړی دی. دا خبرې زه نه کوم چې د عائشہ گلالئ کړي دي. ورې مخکې ډېر غلطې خبرې کړي دي. مطلب د مولانا فضل الرحمان صاحب او د هغه د پارټۍ حوالې سره د بنو حواله سره چې مطلب بس نورې خبرې داسې دي چې هغه لکه د کولو نه دي او نه ماله مزه راکوي چې داسې مطلب خو خلکو پسې لکه مطلب د اسلام والا خلکو پسې د دین والا خلکو پسې داسې خبرې زه نشم هایلایټ کولی. نو نورې خبرې چې کومې دي هغه نور هم پرسنل اټیکونه په عائشہ گلالئ کړي دي چې زه په دې ویډیو کې تاسو سره نه ډسکس کول غواړم. که چېرې تاسو انټرسټډ یې کتلی غواړئ نو د عائشہ گلالئ انټرویو تاسو په یوټیوب هم کتی شئ او نور هم په سوشل میډیا پلیټفارم باندې تاسو د عائشہ گلالئ مکمل انټرویو ګورئ نو تاسو له مکمل پته ولګي چې د مولانا صاحب حوالې سره څه ویلي دي. مولانا د اتوار پر ورځ چې کوم په قصور کې جلسه او په هغې کې مولانا صاحب څه ویلي د شهدا حوالې سره چې شهداګان که مطلب د آرمي ځوانان که چېرې شهیدان کېږي نو دوی تنخواګانې خوري او آرمي دې په موږ دا احسان نه کوي. دا خبره یې کړې وه نو په دې باندې تقریبا د اتوار ورځې نه دا نن د هفتې ورځ تر اوسه پورې په هغې باندې دا جنګ جګړې شروع دی. جي دا اپډیټ شو. ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.